السلام علیکم ملګرو پی ټی آی نا سپریم کورټ مخصوص نشستونه واغشتل اوس دا پی ټی آی د لپاره څومره نقصان ده دی پی ټی آی ته څومره نقصان ورکول شي مکمل تبصره پکاو سپریم کورټ د پی ټی آی نا مخصوص نشستونه ولې واغشتل هغه مخصوص نشستونه چې د پی ټی آی په حق هغه مخصوص نشستونه به اوس په نورو پاټو باندې تقسیمیږي او نورې پاټای دای سره مضبوطیږي څنګه مضبوطیږي ډیټیل سره په خبره کو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ټول مخکې په سپریم کورټ کې 14 ججز دا فیصله کړې و 14 ججز یو بینچ ناستو چې پاره کې اتو ججز دا فیصله کړې و چې دا مخصوص نشستونه د پی ټی آی حق ته ځکه عوامو پی ټی آی ته ووټ ورکړي دي او دا مخصوص نشستونه د پی ټی آی ته ورکړل شي چې د سپریم کورټ دغه فیصله نه و منل شوی او پی ټی آی ته مخصوص نشستونه نیو ملو شوی بیا دا کیس د نظرثانی د لپاره دوباره عدالت تلاړو سپریم کورټ تلاړو نظرثانی د لپاره کیس ریویو د لپاره لاړو نو ریویو کې پدې باندې 10 ججز کې ناستل لس ججز چې په کله کې ناستل نو هغه ټایم د پی ټی آی چې کوم وکیلان وي ولوي چې ګوره ریویو خو هغه ججز کوي چې چاړو منای فیصله کړی نو هغه ججز پر ریویو کې کېنی یو خو تاسو هغه ججز پر ریویو کې نه کېنوي او بل تاسو هغه کې 14 ناستو او دې کې لس ججز کېنوي نو هغه ټایم ججز ولوي چې دا کم قانون کې دي اوس خو 26 وی آئینی ترمیم شوی دی دا خو د پاکستان قانون کې نشته دی نو د پی ټی آی وکیلانو ولوي چې دغه ته خو مونږ جاړو کنه مونږ خو د لوو چې پهله د 26 وی آئینی ترمیم ختم کړي د 26 وی آئینی ترمیم کې ډېری انلیګل فیصلې شوې دي دا ختم کړي نو بیا په دې کیس باندې راځي خو بیا هم دغه ججز د پی ټی آی نه دي مندلي او مخصوص نشستونه د پی ټی آی نایشت دي او دا فیصله کړي دا چې دا مخصوص نشستونه دي په نورو پاټو باندې تقسیم شي لکه په مسلم لیگ نون باندې په زرداری دی پاټي باندې پیپل پارټي باندې څومره هم د پی ټی آی مخصوص نشستونه دی بوس په نورو پاټو باندې تقسیمیږي اوس دغه سټونه په نورو پاټو باندې تقسیمیږي دا پی ټی آی ته څومره نقصان ورکول شي اوس په هغه نقصان باندې خبره کوو ورېږي ګوره حکومت سره با چې کله دغه د پی ټی آی مخصوص نشستونه حکومت لملو شي نو حکومت سټونه به سیوا شي د حکومت خپل سټونه سیوا شي نو حکومت له 2/3 اکثریت سره حکومت ملو شي او چې کله یو حکومت 2/3 اکثریت سره شي کنه نو دغه اپوزیشن بیا نه وي نو حکومت بیا چې کله 2/3 اکثریت سره وي نو هغه بیا فیصله په خپل کوي دغه اپوزیشن په هغه باندې ابجیکشن نشي کوله چې څه فیصله کوي بس په خوخه د آئین کې ترمیم کوي چې سم کوي بیا دغه خپل خوخه ده بیا کوي توتله بقایانه وای کنه نو هغه بیا ته نشي توت کوله بس بیا بقایانه ضروره چې کله یو حکومت لا 2/3 سره اکثریت ملو شي نو دلته پی ټی آی یریږي چې دای له 2/3 اکثریت سره حکومت ملو شي بیا خدای څه فیصله کوله شي بیا خدای هر فیصله کوله شي ضروره بیا سم مشکل ده دغه د لپاره نو دا هم د پی ټی آی د لپاره نقصان دی بل دیم غټ نقصان دی چې اوس پر چې کله د مخصوص نشستونه پی ټی آی نه لاړل نو بیا به جی ایچ کیو حمله کیس کې او 9 مئی کې سونو کې د پی ټی آی نور کسان هم رانیسي چې کم ایم ان ای ایم پی دی هم پکې رانیسي او دغه نه بسټونه غشتل کیږي او پاغه باندې به دوباره بیا اوټونه کیږي او هغه اوټونه بیا هم دغه خلک غټي نو دای به یو مضبوط حکومت جوړ کی رورا ها چې کله دینه د پی ټی آی نه د خپل سټونه ایم ان ای ایم پی ته کم شي نو بیا به د اپوزیشن لیډر هم لاړ شي بیا به اپوزیشن لیډر د حکومت خپل اپوزیشن لیډر شي او د حکومت چې کله خپل اپوزیشن لیډر شي نو بیا غیله سم مسله شو بیا چې هر قانون پاس کوي ورو نو اپوزیشن لیډر به خپل او بل چې د حکومت خپل اپوزیشن لیډر شي نو کله چې د حکومت وخت ختم شي دا وروره چې د حکومت وخت ختم شي کنه نو بیا چې کله نگران حکومت راځي نو د نگران حکومت فیصله هم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم کوي اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم نگران حکومت راولي نو دلته با اپوزیشن لیډر هم د مسلم لیگ نون خپلی او حکومت هم د مسلم لیگ نون خپلی لکه دینه پس چې کم بیا نگران حکومت راځي نو هم د دې په خوخه باندې راځي کوم د پی ټی آی باړو سره رضا شامل نه جي نو ډیر غټ نقصانات تی پی ټی آی تر مخصوص نشستونو تلو نه پس نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ